बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मंगा द 9th फिजिक्स की थर्ड चैप्टर की न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करूँ। नो द न्यूटन फर्स्ट लॉ लावल मंगा स्टेटमेंट वायु ची न्यूटन फर्स्ट लॉ मंगा तसवई द न्यूटन फर्स्ट लॉ मुताबिक दागे स्टेटमेंट से दिस लॉ स्टेट दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी and motion will continue its motion with uniform velocity unless an external force act upon the body. دا لاوی که یو باډي په ریسټ کې و this law state that a body at rest will remain at rest. که یو باډي په ریسټ کې و نو دا به همیشه دپاره په ریسټ کې and a body in motion او که یو باډي په موشن کې و it will continue its motion دا به د خپل موشن کانټینیو ساتي جاری به ساتي آن په یونیفارم ویلاسټي به د خپل موشن کانټینیو ساتي انلیس تر څو پورې به د خپل موشن په یونیفارم ویلاسټي سره کانټینیو ساتي تر څو پورې چې په دې باډي باندې یو ایکسټرنل فورس یو ان بیلنس فورس نیټ فورس پې نه اپلای شوی تر هغې پورې به دا باډي که په ریسټ کې وه نو دا به همیشه دپاره په ریسټ کې او که دا باډي په موشن کې وه دا به همیشه دپاره په موشن کې د دې لازم سره دوه حصې راغلي لاولۍ حصې خو بالکل کلیر شوه چې که یو باډي په ریسټ کې وه نو همیشه دپاره به په ریسټ کې فار ایگزامپل زما سره یو کتاب په ټیبل باندې پروت دی نو دا کتاب به د همیشه دپاره په دې ټیبل باندې پروت وي تر څو پورې چې څوک راغلی نه او دا کتاب یې د دې ټیبل نه اوچت کړی نه دغه شانتي که فرض کا نو دا خو کلیر خبره ده چې باډي په ریسټ کې نو همیشه دپاره په ریسټ کې که دا بورډ په ریسټ کې دی دا به همیشه دپاره په ریسټ کې که فرض که دلته یو کاڼی پروت دی په ځمکه باندې دا کاڼی په ریسټ کې همیشه دپاره په ریسټ کې تر څو پورې چې په دې باندې د بهر نه چا قوت نه اپلای کړی دویمه خبره دې سره وی که یو باډي په موشن کې وه دا به د خپل موشن په یونیفارم ویلاسټي سره کانټینیو ساتي که فرض که دا ګاډی په 30 میټر پر سیکنډ سره روان دی دې سپیډ دی 30 میټر پر سیکنډ سره ډایرکشن دی فرض که نارت طرف ته د دې په ډایرکشن کې هم چینج نه راځي او د دې په دې میګنیټیوډ کې هم چینج نه راځي تر څو پورې چې په دې باندې چا د بهر نه قوت نه اپلای کړی نو دا باډي که په ریسټ کې وه نو په ریسټ کې وي او که په موشن کې وه نو په موشن کې وي نو دا والی خبره خو د دې بالکل کلیر ده دا خو د هر چا په ذهن کې راځي که باډي په ریسټ کې وي چې په ریسټ کې وي خو یو سوال زموږ به په ذهن کې راځي فرض که یو بال دی زما سره دا یو بال دی فوټبال شو او دې له چا لته ورکړه کیف ولګو فورس اپلای کړو نو دا بال چې کله روان شي نو لږ ټایم بعد د ستاسو په ابزرویشن کې به چې دا به روان وي خو څه ټایم بعد به ودرېږي نو اوس په دې ځای کې د نیوټن فاست لا سره چې کومه ده کنټرډکشن راځي ځکه چې په فاست لا کې موږ څه وایو که باډي په موشن کې وه نو دا به همیشه دپاره په موشن کې اوس باډي چې دا په موشن د دې موشن سټارټ کو په څه ویلاسټي سره نو څه ټایم بعد د دې ویلاسټي ورو په ورو کمیږي هم او په آخره کې سټاپ کېږي نو دا ولې سټاپ کېږي نو نیوټن په لا کې موږ شرط لګولی و چې تر کله به دا باډي خپل موشن کانټینیو ساتي په یونیفارم ویلاسټي سره تر څو پورې چې په دې باندې ایکسټرنل د بهر نه پې قوت نه اپلای شوی یا پې ان بیلنس فورس نه اپلای شوی یا پې نیټ فورس نه اپلای شوی نمبر 1 د نیټ فورس کنسپټ سره دا فرض که زموږ سره یو باډي ده په دې باندې یو کس 10 نیوټنه قوت لګوي په اپورډ ډایرکشن کې او بل سړی پې 10 نیوټنه قوت لګوي په ډاونورډ ډایرکشن کې په دې باډي باندې زموږ سره اوس نیټ فورس یا ان بیلنس فورس زیرو شو خو که فرض که په دې باندې د ډاونورډ ډایرکشن کې یو باډي یو سړی چې کومه دی 15 نیوټن قوت لګوي اوس په دې باندې نیټ فورس شو 5 نیوټن په ډاونورډ ډایرکشن کې دا زموږ سره اوس ان بیلنس فورس په دې باندې راغی په مخکینی کیس کې په دې باندې بیلنس فورس زموږ سره ان بیلنس فورس زموږ سره نه و فورس بیلنس و اوس بیلنس ان بیلنس فورس اپلای شو هغه سره 5 نیوټن دی نو چې کله دا باډي له موږ کیک ورکړو دا باډي څه ټایم بعد ولې ودرېږي ځکه چې په دې باندې څو قوتونه عمل کوي نمبر 1 قوت ایر ریزسټنس د هوا ایر ریزسټنس چې کوم دی په دې باندې اپلای کیږي د هوا مزاحمت پې اپلای کیږي دویم پریکشن فورس آف پریکشن په دې چپټر په این کې را روان دی موږ به ډسکس کوو پریکشن فورس داسې فورس دی چې همیشه دپاره د باډي موشن سټاپ کوي پریکشن یعنې فورس دی چې د باډي موشن سټاپ کوي نو په دې باندې یو اپلای کېږي پریکشن فورس که فرض که پریکشن فورس په دې باندې نه اپلای کېدلی په دې باندې ایر ریزسټنس نه وی او دریم قسم قوت چې کوم دی ګریویټیشنل فورس چې هغه همیشه دپاره ډاونورډ وي که دا ګریویټیشنل فورس ایر ریزسټنس پریکشن فورس په دې باندې نه اپلای کېدلی
نو که دې بال له مونږ کیک ورکړی وي په دې مونږ فورس اپلای کړی وی دا به همیشه دپاره روان وي. لکه فار ایگزامپل مونږ ویکیوم ته لاړ شو په ویکیوم کې هلته زموږ سره ګریویټیشنل فورس هم نه وي، ایر ریزسټنس هم نه وي، فریکشن فورس هم نه وي. نو که هلته مونږ په ویکیوم کې یو باډي له دیکه ورکړو نو که دا باډي روانه شو نو دا به همیشه دپاره رواني چې بیا پې بله باډي په دې باندې فورس نه اپلای کړی. نو زموږ سره نیوټن څه وایي چې که باډي په ریسټ کې وي نو همیشه دپاره په ریسټ کې، او که باډي په موشن کې وه نو همیشه دپاره په موشن کې، تر څو پورې چې په دې باندې یو آن بیلنس فور یو ایکسټرنل فورس په دې باندې چا نه اپلای کړی نو دا به د خپل سټیټ اف موشن یا سټیټ اف ریسټ په کانټینیو ساتي. دې لا ته یو بل نوم وایي کله ناکله په ایم سی کیوز کې راځي فسټ لا اسکال ډیش ډیش. نو دې فسټ لا ته موږ بل نوم وایي انرشیا. نو دې فسټ لا ته بل څه نوم وایي انرشیا هم ورته وایي. انرشیا موږ څنګه ډیفاین کوو؟ انرشیا څه ته وایي؟ انرشیا دې ته وایي the ability of a body to oppose any change in its state of rest or state of motion is called inertia. Inertia زموږ سره دا د یو باډي داسې ابیلیټي ده، د یو باډي پراپرټي ده، د یو باډي خاصیت دی چې دا څه کوي، دا اپوز کوي، دا مزاحمت پیدا کوي، دا رکاوټ پیدا کوي. چاته رکاوټ پیدا کوي؟ any change ته چې ته کله په دې باډي کې چینج راولي نو دا د خپل چینج ته اپوزیشن اپر کوي، دې ته رکاوټ پیدا کوي. دقې رکاوټ ته موږ څه وایو؟ انرشیا ورته وایو. نو که فرض که باډي په ریسټ کې ده نو د میټر دا خاصیت دی چې دا خپل ریسټ مینټین ساتل غواړي، او که باډي په موشن کې ده نو دا باډي د خپل موشن کانټینیو ساتل غواړي. د میټر دې پراپرټي ته موږ څه وایو؟ انرشیا ورته وایو. یعنې که فار ایگزامپل موږ فسټ لا کې وایو که باډي په ریسټ کې وي نو همیشه دپاره به په ریسټ کې وي، او که باډي په موشن کې وه نو همیشه دپاره په موشن کې. او دغې خاصیت ته د میټر موږ څه وایو؟ انرشیا ورته وایو. د انرشیا یو ایگزامپل، آسان ایگزامپل، تاسو په ګاډي کې سفر کړی، په ګاډي کې چې کله تاسو روان یې او یو ګاډی فرض که د یو بس شو، دا یو ګاډی شو فرض کا موټر کار شو یا بس شو زموږ سره، په دې بس کې فرض که یو مسافر دی او دا ګاډی روان دی، د دې سپیډ دی 30 میټر پر سیکنډ. اوس دا ګاډی چې په 30 میټر پر سیکنډ سره روان دی نو دا کم مسافر چې پکې ناست دی د دې سپیډ هم څه شو؟ 30 میټر پر سیکنډ شو. اوس که فرض که ګاډی एकदम بریک واخلي نو چې کله بریک واخلي نو د ګاډي سپیډ څه شي؟ ریډیوس شي. فرض که د ګاډي سپیډ شو 20 میټر پر سیکنډ شو، د ګاډي سپیډ شو 20 میټر پر سیکنډ. نو که د ګاډي سپیډ 20 میټر پر سیکنډ شي په ګاډي باندې خو فورس اپلای شو. کم فورس اپلای شو؟ بریک فورس اپلای شو. چې بریک فورس اپلای شو نو د ګاډي سپیډ راکم کو د 30 نه 20 کو. اوس دا کم مسافر چې پکې دی تاسو به اندازه لګولې چې کله ګاډی بریک ولې سړی پکې مخ ته لویږي. ولې مخ ته لویږي؟ مخکې ستاسو سپیډ د ګاډي سپیډ 30 ستاسو سپیډ هم 30. اوس چې په ګاډي باندې فورس ولګېدو نو په تاسو باندې خو فورس نه لګېدلی، نو تاسو د خپل سپیډ په 30 میټر پر سیکنډ سره مینټین ساتل غواړئ، د خپل سپیډ جاري ساتل غواړئ. نو چې کله په دې 30 میټر پر سیکنډ سره ستاسو د سپیډ جاري نو تاسو به د ګاډي نه مخکې کېږئ، ځکه چې د ګاډي سپیډ څه شو؟ 20 شو، ستاسو سپیډ 30 دی، نو تاسو به د ګاډي نه مخکې کېږئ، نو تاسو به په دې ګاډي کې مخکې لویږئ. او چې بیا په ګاډي کې تاسو سیټ لاس وروړئ نو په تاسو باندې فورس اپلای کړي، چې فورس اپلای شي نو ستاسو سپیډ او د ګاډي سپیډ بیا دواړه څه شي؟ سیم شي. نو د انرشیا د وجې نه په ګاډي کې سړی چې کله ګاډی بریک واخلي نو سړی پکې مخې ته لویږي، یا چې اچانک کله ګاډی روان شي او سپیډ یې سیوا شي نو په دې ګاډي کې سړی شا طرف ته لویږي. ولې لویږي؟ فرض که لاوله کې ګاډی په یا د ګاډي سپیډ فرض کا 30 میټر پر سیکنډ او एकदम یې سپیډ شو 50، एकदम تیز شو یا د زیرو نه روان شو. نو که فرض که لاوله سپیډ زیرو به موږ والو چې ګاډی په ریسټ کې و، چې کله एकदम ګاډی روان شي نو سړی پکې شا ته لویږي. ولې شا ته لویږي؟ اوس په دې وخت کې ستاسو سټیټ څه و؟ ریسټ و، ګاډی په ریسټ کې و، تاسو هم په ریسټ کې. اوس ګاډي سپیډ एकदम 20 شو نو ګاډی روان شو، تاسو خپل حالت مینټین ساتل غواړئ، تاسو وایئ چې موږ دې په ریسټ کې یو. انرشیا دې پراپرټي ته وایي چې هره باډي دا غواړي چې زه دې خپل دا سټیټ مینټین وساتمه، زه دې چې کم چینج په ما کې څوک راولي هغه چینج ته دا رکاوټ پیش کوي. نو ته په ریسټ کې تر خپل ریسټ مینټین ساتل غواړي، نو دغه ریسټ باندې پاتې کېدو د وجې نه ته شا ته لویږي. یا چې کله فرض که یو ګاډی روان دی، یو موډ راشي فرض که دې ښی طرف ته ګاډی راتاو شو، نو چې فرض که دې ګاډي کې تاسو ګاډی ښی طرف ته راتاو شي نو په دې موډ کې سړی ګس طرف ته لویږي. ولې ګس طرف ته لویږي؟ موږ ویلو چې په هره باډي کې دا خاصیت دی د خپل سټیټ مینټین ساتل غواړي. اوس ګاډی روانو فرض که په 30 میټر پر سیکنډ سره سټریټ روانو نو تاسو هم د خپل موشن سټیټ ساتل غواړئ.
اوس چې کله ګاډه راتاو شو په ګاډې باندې خو سټیرنګ پور سپلای کو ګاډه راتاو شو نو تاسو د خپل حالت برقرار ساتل غواړئ نو ګاډه داسې راتاو شي تاسو په خپل سیده تلل غواړئ نو سړی داسې محسوسوي چې زه دې طرف ته لویږم دا سره وجې نه د انرشیا د وجې نه نو موږ چې انرشیا د میټر داسې پراپرټي ده چې کله په دې کې څوک چینج راولي دا دې چینج ته ریزسټنس پیش کوي دا ورته رکاوټ پیش کوي دغه رکاوټ ته په سټیټ په چینج کېدو کې چې کومه رکاوټ پیش کوي دغې ته موږ انرشیا ورته وایو ستاسو په کتاب کې اکثر یو کوېسچن لیکلی که فرض که دې نه علاوه نور اګزامپل دې شته کله نه کله داسې یو سوال راځي چې یو ماشوم منډه وهي او دا چې کله منډه وهي دې خپه ونښلي کاڼي ته دا به مخې ته لویږي که شاته به لویږي اټومیټیکلی دا خو هر چا ته پته چې دا به مخې ته لویږي نو ولې به مخې ته لویږي ځکه چې کله فرض کې ماشوم روان دی په 10 میټر پر سیکنډ سپیډ سره نو د دې سټیټ سره موشن دی دا به اوس د خپل موشن سټیټ مینټین ساتل غواړي اوس چې خپې ونښته د وجود لاندې حصه ونښته نو بره وجود خپل موشن کانټینیوس ساتل غواړي نو په دې وجه باندې به دا ماشوم مخې ته لویږي یا دغه شانتې که فرض کا په بوټي کې میوه ده او دې څانګه بوټی د هغې څانګه تاسو هغې له یو جرک ورکوئ او هغې ته میوې راځوړندې شوي دي تاسو له جرک ورکوئ دا میوې به ترې لاندې رالویږي ولې به ترې لاندې رالویږي چې کله تاسو دې څانګې له جرک ورکوئ دا څانګه د خپل پوزیشن نه څه شي بدل شي خپل پوزیشن چینج کړي په دې پوزیشن کې دا چینج چا راوستو تاسو پې فورس اپلای کوم خو دا کم چې لاندې میوې ځوړندې شوي هغه په خپل ریسټ مینټین ساتل غواړي او دا ونې چې کوم څانګه هغه ته اچانک اخوا لاړ شي نو چې او کومه چې میوه ده فرض که مالټه شو نو مالټه شو خپل دانه چې کومه ده خپل ځګې باندې پاتې کېدل غواړي او څانګه چې کومه ده د اخوا ته لاړه شي دا میوه به اټومیټیکلي د دې ونې نه رالویږي یا بل داسې قسم سوال راځي که په موټر سایکل باندې یا په سایکل باندې په مخ کې ټایر باندې بریک واخلي او تیز موټر سایکل رواني او تاسو په مخ کې ټایر باندې بریک واخلي نو دا سایکل یا موټر سایکل په سړي باندې پاستریږي اوړي پې ولې پې اوړي ځکه چې دا باډي وس په کم سټیټ کې وه دا په موشن سټیټ کې وه تاسو په مخ کې ټایر باندې بریک واخلئ نو چې بریک واخلئ د موټر سایکل یا د سایکل نوره حصه خپل موشن کانټینیوس ساتل غواړي چې دا د خپل موشن کانټینیوس ساتل غواړي او مخکې حصې څه شوه بلاک شوه دا شاته حصه به تلل غواړي دا موټر سایکل یا سایکل په سړي باندې پاستریږي دغه شانتې کله ناکله یو سوال راځي یو هینګینګ کارپیټ دی کارپیټ ترې راځوړن کړی دی او هغې ته یو ډانګې یا لښته ورته چې کومه دی د هغې سره سټرایک کړي نو د دې نه چې دا کم ډسټ پارټیکل دي کم دوړه چې ده دا ترې الوځي ولې الوځي ځکه چې اوس کارپیټ چې کم دی فرض که تاسو راځوړن کو او دا په دې کې چې کم ډسټ پارټیکل دی هغه هم سسپینډ دي هغه هم ځوړند دي او کارپیټ هم ځوړند دی که تاسو دې کارپیټ له لښته وروړئ نو تاسو فورس اپلای کوم اوس چې کم ډسټ پارټیکل دی هغه هم په ریسټ کیو او دا کارپیټ هم په ریسټ کیو چې کله تاسو لښته وروړه نو کارپیټ د خپل پوزیشن نه خپل لاړ شي او هغه ډسټ پارټیکل هغه خپل سټیټ اف ریسټ مینټین ساتل غواړي په خپل ځګي باندې پاتې شي نو هغه ډسټ پارټیکل دا چې کم دی دا کارپیټ نه جدا شي یا دغه شانتې که فرض که یو ګاډی رواني او تاسو د ګاډي نه एकदम کوشې په ځای باندې ودرېږئ نو تاسو به رالویږئ خامخا به رالویږئ د څه د وجې نه د انرشیا د وجې نه ولې د انرشیا د وجې نه تاسو فرض که ګاډی روان دی په 10 میټر پر سیکنډ سره تاسو एकदम د ګاډي نه کوش وئ او ګاډ په ځای ودرېدئ نو چې تاسو فرض که د ګاډي سپیډ 10 نو تاسو سپیډ ورسره هم 10 او تاسو اچانک ودرېدئ تاسو په ځای باندې ودرېدئ نو اوس هره باډي کې خدا خاصیت دی چې هغه د خپل سټیټ مینټین ساتل غواړي تاسو به د خپل 10 میټر پر سیکنډ د سپیډ مینټین ساتل غواړي نو تاسو به د ګاډي سره سیده لویږئ خو چې هوښیار سړی چې کله د ګاډي نه کوزیږي او ګاډی رواني هغه به د ګاډي سره لږه منډه وهي نو چې سلوري چې کومه ده په قلاره باندې د هغې سپیډ راکم شي نو هغه به نه رالویږي نو موږ وایو چې پس لا ته موږ څه وایو لا اف انرشیا مو ته وایو ځکه چې انرشیا زموږ سره د میټر دا خاصیت دی چې دا د خپل سټیټ اف ریسټ یا سټیټ اف موشن کانټینیو ساتل غواړي او نیوټن فرست لا کې موږ دا خبره کوو چې هره باډي که په ریسټ کې نو دا به همیشه دپاره په ریسټ کې او که دا باډي په موشن کې وه دا به همیشه دپاره په موشن کې تر څو پورې چې په دې باندې چا یو آن بیلنس او یو ایکسټرنل فورس نه اپلای کړی نو دا به خپل دواړه سټیټ اف ریسټ یا سټیټ اف موشن کانټینیوس ساتل غواړي د انرشیا بل اگزامپل تاسو په کتاب کې چې ورکړی دی نو هغه داسې دی چې فرض که تاسو یو ګلاس راوالی په هغې باندې یو کاغذ ګته کېدی او په هغې باندې یو کاین کېدی اوس که فرض که تاسو څه وکئ په دې کاغذ باندې فورس اپلای کوئ نو چې تاسو فورس اپلای کوئ نو دا به څه وکړي دا کاغذ به د دې خپل پوزیشن نه لاړ شي خو دا کاین به په خپل سټیټ په خپل ریسټ کې دی په دې ریسټ باندې به پاتې شي نو چې کله په ریسټ پوزیشن باندې پاتې شي
نو لازمي خبره چې کاغذ ته یخ ولاړو دا به ښکته لویږي. نو موږ چې دې ته موږ څه وایو انرشیا ورته وایو. انرشیا سره چې هر باډي کې دا خاصیت ته چې خپل سټیټ مینټین ساتل غواړي. ګوره زه په دې کاغذ باندې فورس اپلای کوم دا کم کاین چې د به خپل سټیټ مینټین ساتل غواړي نو چې خپل سټیټ مینټین ساتي دا په دې خپل ځای باندې پاتې شي چې په ځای پاتې شي نو کاغذ به اخ ولاړ شي نو کاین به چېرته ښکته ولویږي. ګورئ تاسو ګورئ نو کاین ولې لاړ ښکته چې کاین پر خپل ځای باندې پاتې کېدل غوښته په خپل ځای پاتې کېدل غوښته نو کاین ښکته ولوېدلو. دغه شان بل مثال که تاسو کور کې ټیبل راولئ په ټیبل باندې یو کپړه خواره کړي په دې کپړې باندې دبره د شیشې یا سګ لوښي موښي پراته تاسو एकदम دې کپړې ته زور کوي نو کپړه به اخ ولاړه شي دا پلیټونه وغیره دا به دې کپړې څخه ښکته لاړ نه شي دا په دې میز باندې واپس پاتې شي ځکه چې دا به خپل سټیټ مینټین ساتي او په خپل حالت باندې به برقرار پاتې کیږي. نو دې خاصیت ته موږ څه وایو انرشیا ورته وایو.